بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نمنګه هغه ځګونه ذکر کول په کوم ځای کې چې مسند حذف کول جایز دي د مسند حذف کول او د مسند الیه حذف کول مقامات یو شان دي خو مثالونه بدل دي لکه دلته منګو چې د ذیق مقام د وجنه یا تعدیل الى اقوى الدلیلین د وجنه د محافظه شعری د وجنه د دې ټولو او نور یا اتباع الاستعمال لغره دا غي د وجنه د حذف کیږي او مثالونه د غي لپاره لکه نحنو بما عندك بر من سبق ان محلا وان مرتحلا لو انتم تملكون نو لو انتم تملكون بریک قرینه درجه لو تملكون تملك لو چې دا په حرف نه راغلی په اسم په ضمیر باندې نه راغلی بلکې په فعل باندې راغلی او فصبر جمیل کې دوه احتمال دي یا امری صبر جمیل یا صبر جمیل اجمل بك اجمل بي اوس نن سبق کې دا خبره وای چې په کوم ځای کې ته هم دا مسند حذف کې نو الله کې به قرینه موجوده وي چې قرینه نه موجوده نو بیا حذف بنه کې قرینه موجوده نه او دلالت کوي په خبره باندې چې دلته کې دا موجوده اوس دا قرینه څه شری نیو قرینه دا چې دا با دا کلام با د یو سوال په جواب کې راغلی دا کلام به د یو سوال په جواب کې راغلی نو قرینه دا چې ما مذکور فی السوال معهود فی الجواب وی مذکور فی السوال معهود فی الجواب یعنی کومه خبره چې په سوال کې ذکر شي اوبه جواب کې ذکر وی لکه په پښتو کې د مثال وما الکا ستا پلار په کور کې موجود ده تماته او وزره او څه مطلب ده چې او زما پلار په کور کې موجود ده ودا خبر ورغله زما پلار په کور کې موجود ده غوړاري کې او ولی مذکور فی السوال معهود فی الجواب الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ولئن سألتهم کتر دې خلقو نه تاسو وکي چې من خلق السماوات والارض چې د اسمانونو او زمکه چا پیدا کړی دي لا یقولن نو خامخادوب وي چې الله چې الله دا پیدا کړی او دا بازار کې نشته الله خلق السماوات والارض چې الله تعالی د اسمانونو او زمکه پیدا کړی لیکن دلته مذکور فی سوال معهود فی الجواب ده صرف الله ذکر کو واښوي اعتراض پیدا چې الله دوی چې دا الله مسلم له ذکر دا او دغه ولا دلته الله خلق السماوات الله اصل کې نشته خلقهن الله نته لګي دا خلق فعل محذوف ده او لفظ الله فاعل کې دا یعنی مستند حذف شوی دی مسلم له ودلته فعل حذف شوی دی یعنی دا جمله اسمیه به محذوف نه غني بلکې جمله خبریه به محذوف غني فعل به محذوف نه بلی پوهڅو به دی باندې ولی زکه دې په شان نور مثالونه چې کوم دي کنه نو الله تعالی فعل ذکر کړی دی لکه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض نو الله کې ليقولن خلقهن العزيز العليم نو الله کې العزيز العليم لپاره خلق فعل حذف دی یا لکه الله تعالی وایي چې مې یو الهام هي رمیم دې کافرانو به دا عاصم نه وای او نو چې دا غیر اوسل کړي دا وړو کې د سیرنجري د کلب یو ټکو ورکو مې یو الهام هي رمیم الله تعالی نظر کو قوله به اوسم ته ورته يحييها الذي انشاها اول مره ژوند کوي به دې راغ ذات نو دلته لا يحيي فعل حذف شوی دی او الذي انشا دې پر فاعل دی پوه شو به باندې نو دلته به فعل محذوفي خبر محذوف نه ولا بد للحذف من قرينه داله عليه ګور سبق دا ګور نه کینا ټول نه سبق دل درځي ها نه کینا کنه دمو دا مکه و پړتلې مو ولا بد للحذف او ضروري ده حذف ده لپاره من قرینه داله عليه چې دلالت کوي په ایمانه ليفهم المعنى لپاره چې مفهوم شدنی نه معنی ليفهم المعنى نه په فهم کړي چې معنی که وقوع الكلام لك واقع کېدل دا نمبر 1 قرینه ده که وقوع الكلام جوابا لسوال محقق لك واقع کېدل د کلام جواب د سوال محقق لپاره لري جملې نه او سوال لا وتلې دا جملې دې جواب ورکړي نا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض کچري دته تبوس وکړي دي کافرانو نه چې څوک دی هغه چې پیدا کړی اسمان او زمکه لا یقولن الله مقام خادوب وای چې الله پاک دا پیدا کړی او دا الله تعالی یقولن لپاره فاعل نه دی
لګې له یقولن دا قول شو الله دا فاعل ده خلق فعل موجود لپاره خلق الله خلقهن الله اي خلقهن الله فحذف المسند دلګینا مسند حذف کړل شوی دی وليه لان هذا الكلام زګدا کلام چې دی دا الله عند تحقق په وخت تحقق ما له هغه سره شروط چې شرط لشين من الشرط والجزاء د شرط او جزاء نه يكون جوابا عن سؤال المحقق دا جواب دی د سوال محقق نه یعنی په مکه جمله کې کوم سوال ثابت شو دا لاغې نه جواب دی والدليل ودليل على ان المرفوع فاعل ودليل په دې باندې چې د لفظ الله دا فاعل له د دې لپاره فعل جن دا حذف شوی دی على ان المرفوع فاعل والمحذوف فعل انه جاء عند عدم الحذف چې دا راغلی په وخت د عدم د حذف کې یعنی د دې په شرط دغه کلمات دغه خبره چې په بل ځای کې راغلی دا نو الله تعالی الته کې فعل حذف کړی دی یعنی خبر نه حذف کړی بلکې څه حذف کړی دی فعل الګه وای دا الله دا مستنلی دا خدا فاعل مستنلی دا او مبتدا مستنلی دا نو که مبتدا مستنلی والے نو خبر مسند به حذف کې کنه او کدا فاعل مستنلی والے نو فعل مسند به حذف کې نو دې لګي فعل مسند حذف شوی خبر مسند انه جاء عند عدم الحذف چې دا راغلی په وخت عدم حذف کې کذلک دا غره كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم هو شو باندې خلق لك خلق فعل العزيز العليم فاعل وكقوله تعالى بل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها من يحيي العظام سوق بجوند کې ډېرو لاره وهي رميم په داسې حال کې چې دا بوسیده دي ختم کړل شوی دي قل دو پیغمبر سلام يحييها الذي ژوند کوي بدل را نو يحيي فعله الذي انشأها اول مره دا اسم موصول ذا خپل سینه د فاعل او مقدر یا به دا سوال چې نه دا به مقدر وي یا به دا سوال څه وي پرې مخکې کو سوال محقق وکړه یعنی لفظاً ذکر ولا ان سالتهم من خلق السماوات او دلته وس با جواب سوال با مقدر وي لکه دلته ده ليبقى يزيد ضارع لخصومة ومختبت مما تخيط الطوائح ليبقى يزيد چې په يزيد باندې دی وجړل شي يزيد باندې دی وجړول شي الکه ولې دی په وجړول شي یا سوق دی په وجړي ليبقى يزيد يزيد دی وجړول شي په يزيد باندې دی وجړول شي ولې دی په وجړول شي سوق دی په وجړول شي نزارع لخصومة ودی جاړي په زید باندې یزید باندې دی وجاړي لیوبکه یزیدو یزید باندې دی پکار د چې په یزید باندې جړه وکړل شي پکار د چې په یزید باندې څو وکړل شي نو دا خبره دا وکړه چې پکار د چې په یزید باندې جړه وکړل شي نو سوال پیدا دی چې په یزید باندې بسوق جړه کوي او جړه به ولي کوي پوه شو به باندې نو دلته غارع لخصومتين په یزید باندې دی هغه کس وجاړي چې کم دا یزید د هغه د پاره په جګړو کې پناه ځایو لکه یزید مړ شو چې یزید مړ شو نو خلک دی په وجاړي څوک دی په وجاړي نو هغه ځم به بجاړي کم ته د یزید نه فائدہ وکنه الهغه پوه شو به باندې نو دلته ګور لیوب کې یزید چې وې چې په پکاده چې په یزید باندې وجاړي خلک نو سوال دا راغی چې هغه څوک دی په وجاړي خدا مې یب کې چې نه کنه دا په سوال کې محقق نشته بلکې مقدر دی په سوال کې محقق نه بلکې سره مقدر دی مقدر الهغه پوه شو به باندې نو ویل شو چې ضارع لخصومه اي يبكيه ضارع چې ودی چاړي په باندې ضارع څه ته وای ذلیل ته وای کمزور ہے لخصومه وای ودی چاړي په باندې هغه کس چې کمزور وي په خپل جګړه کې ولی لانه كان ملجا للاذلاء زګه چې د یزید زیره پناه د کمزور خلکو د پاره وعونا للضعفاء او د کمزور خلکو د پاره جننه داسو مدد کوونکو الګه پوښو به باندې وتمامه ومختبت مما تطيح الطوائح او دا سائل بلا وسيله تو مختبت څه ته ویلږي یعنی هغه چې تعالی بغیر د حاجتنا بغیر د وختونه بغیر د تمنا امید نتا درکې ومختبت او ورکون کړي دي سائل بلا وسيله مما تطيح الطوائح دا هغه سنه چې هلاک کړي دي حوادث د زمانه دا هغه عمل الهغه پوښو به باندې وسه ته په خبره باندې پوښو به باندې چې دلته کې
دلته کې د زوارعون د پاره فعل چې دا حذف شوی دی مسند حذف شوی دی نو د مسند د حذف کېدو لپاره قرینه پکار ده قرینه به سوال وي دا سوال به یا محقق وي یعنی په کلام کې به ذکر یا به سوي مقدر به وي لکه که سوال په کلمه کې ذکر او د دې لپاره په جمله کې مثال په قران مجید نو ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله نو الله دا مسلم لیدل د لپاره مسند خلق فعل حذف ده صحیح شو او کچر یا کله کله د سوي چې دا سوال په دې جمله کې محقق نه وي بلکې مقدر وي لکه شعر ده چې لګي لیوب کې یزيدو چې په یزید باندې جړه وکړل شي وسلغه سوق دی په وجاړي پوښوي سوق دی په وجاړي نو زارع لخصومتين آیا کس دی په وجاړي چې لکه هغه په جګړه کې کمزور نو دلته دا زارعون دا فعل فاعل مسلم لري د دې لپاره فعل حذف شوی دی هغه فعل د دې سره يبكي دا او په دې باندې قرینه هغه سوال مقدر دی چې کله ویل شول چې لیوب کې یزیدو فقط چې په یزید باندې جړه وکړل شي نه انسان په ځای کې دا خبره رااله چې مې يبكي څوک دی په وجاړي پوښوي نو چې زوارعون لخصوم اصل کې يبكي زوارعون لخصوم په دې باندې پوښوي تاسو نو ځل کې دا مې يبكي سوال چې نه دا په دې کې محقق نشته بلکې سره ومختبط او ودي جاړي په باندې هغه چې هغه سائل به او ودي جاړي په باندې مختبط او دا یزي چې ده نو ده سائل بلا وسیله ده سائل بلا مما دا سنه تطيح الطوائع چې هلاک کړي دي حوادث د زمانه د اعمال مختبط څه ته وایي دا مختبط او تطيع څه ته وایي طوائع څه ته وایي ټول څه وایي ومختبط الذي ياتي اليك للمعروف من غير وسيله چا بغیر د ستمه او د امید بغیر د وسیلې نه سره کوي دمغه وی سائل بلا وسیله والاطاحه اطاحه څه ته وایي مما تطيع اطاح يطيع اطاحه الاذهاب والاهلاك معنی اذهاب او اهلاك وطوائع څه ته وایي جمع مطيحه واذا مطيحه جمع له خلاف قياس کله واقع جمع ملقحه الګه پوښوي وز دا مما چې دغه نو مختبط مما تطيع الطوائع نو من حرف جر ده ما موصوله ده او تطيع الطوائع دا فعل فاعل دا صله شو صله د خپل موصول نو ځلګي دا موصول صله مجرور شو جار مجرور په چا پورې متعلق دي دا مما تطيع الطوائع په چا پورې متعلق دي نو دا مطلب دی یو دا چې دا مما تطيع الطوائع په مختبطون پورې متعلق دي په چا پورې په مختبطون پورې او دویم دا ده چې دا په یبکی پورې متعلق ده یبکی څوک ده یبکی کم ده ویا مقدر ده پټه کنه یبکی زاره اون کو پای پورې پټه متعلق ده الګه پوښو به معنی نو بیا په ترکیب ده چې زارعون او مختبطون دا معطومات منه دا فاعل بشي سبا شي او لخصومت به هم په لغه پورې یبکی پورې دا زارعون پورې شي او دا مما توتي او توایو په چا پورې متعلق شي په یبکی پورې په ځوانو صورتونو کې معنی څنګه شي والمما او دا مما چې يتعلق بمختبط دا متعلق شي په مختبط پورې او ما وبګ مستری شي معنی به څه شي اي سائل يسأل من اجل اذهاب الواقع ماله چې دې سوال کوونکی يسأل چې سوال کوي من اجل اذهاب الواقع وقائع ماله د دې وجنا چې زمانه هغه حوادثاتو د دغه مال هلاک کړي دي چې د زمانه حوادثاتو د دغه مال هلاک کړي دي او يبكي یا په يبكي پوری دا مما متعلق په يبكي پوری یا دا مما متعلق په څه پوری المقدر یعنی مطلب دا شي يبكي لاجل الارهاب المنايا لزيد چې ودی جاړي په باندې د پاره دري چې دا غمونه مصیبتونه دا ټول لاړ لزيدنا الګه پوښوي وای تطيعو فدوان باندې کله کته پر مختبطون پوری ټلي او په يبكي پوری ټلي او دا فعل مضارع په معنا د ماضي باندې دا او مضارع په معنا د ماضي باندې کله راځي ورستو ان شاء الله ځونه راشي او دلګي دا چې نو دا وای دا هغه حالت حاضر ول لپاره وتطيعه على التقديرين بمعنى الماضي عدل اليه دا معدول کړه شوی د ماضي نه مضارع دا استعذارا لصوره ذلك الامر الهائل د پاره چې دغه خوفناک صورت دغه ذهن کې حاضر کړي شي الګه پوښو په باندې وسه اعتراض دار کنه اعتراض نه خبر اتره ده چې دلګي د لیوب کې یزید تر واغستو کنه لیوب کې یزید تر واغستو کنه نو ترکیب څنګه چې لام امریه ده او یوبکا لیوبکا دا صيغه ده د واحد مذکر امر غائب واحد مذکر امر غائب او یزید د دې لپاره سره فاعل سره نائب فاعل سره دې لپاره ها وس وې ته څه وکا کنه چې لږه تا دا لیوب کړي
فعل مجهول واغستو او یزید د لري لپاره نائب فاعل واغستو پوه شو به معنی نو خرابي سو ولا چې الګه ته چې مسند له دې حذف را واغستو پوه شو خو دې ستاده په یو بل ترقیب وګه مکنه چې دا فعل مجهول مخلا او دا فعل معلوم مخلا او د سوا ليبقى يزيد صارع لخصومه سوا ليبقى يزيد زارع لخصومه نو بدی کې بس وشي ليبقى چې نه دا به فعل شي زارع لخصومه بولا فاعل شي او يزيد بس شي مفعول به شي نو دلته کې با دا کلام با پدې کې با مسند به پکې محذف نشي اصل خدا نه چې په کلام کې ټول ارسجي کوي کنه نو ليبقى با فعل شي يزيد بولا مفعول به شي او زارع بس شي فاعل بشي نو د دې فاعل لپاره به فعل چې نه دا با ذکر شنو حذف د مسند به پکې را نشي پوه شو به معنی خبره باندې پوه شوي نو د لیوب کې یزید په دې باندې تعالی سوال پکار دي نو دی و چې ما چې د لیوب کې یزید ویلې کنه او لیوب کې یزید صغارون من نه ویلې او د دې درې وجې دي څو وجې دي درې وجې دي ځکه چې یو اولې وجه دا چې تا وی لیوب کې یزید چې په ځای باندې جړه وکړل شي پوه شوي په ځای باندې جړه وکړل شي نیو پیرا ګوره دا چې نه تا ذکر کړو چې هر څوک به پوجاړي چې دل لګي سوکشته چې په دې باندې بجړه کیږي نو یې دیو پیرا د دې په ځین کې چې کله دا وی لیو کې ازي چې په دې باندې وځول شي تا په ځین کې دارا لاله چې سوکشته چې هغه څه کوي جاړي با او چې تا ورسو به وزاري اون له خصومت نو بیا هغه فاعل لاول په ځین کې راغی بیا لاول اجمالا راغی بیا تفصیلا راغی یو څه دوه پیری چې کله ذکر کړل شنو هغه او کدوي انډه زیات تاکید وکړي پوه شو مې معنی ویم دادا چې لیوب کې یزید ته وې کنه نو بدی کې ولا لیوب کا په فعل مجهول بشي او یزید بولا نائب فاعل شي پوه شو او نائب فاعل په شان د فاعل او فاعل په کلام کې عمدوي تو ک لیوب کا یزید اصغارعون وي یزید و مفعول به جوړ شي او مفعول به په کلام کې فوزلي صحیح فوزلي الګه پوه شو مې معنی ها دریم نمبر دا دی چې لیوب کا یزید دی وې لیوب کا یزید نو دا به نعمت غیر مترقبه ته حاصل شو چې دا وې لیوب کا یزید چې په زید باندې جړه وکړل شي نو د خلکو بدن کې دا راغی چې بس په زید باندې بجړه کیږي غوسوک به کوي پته نه لګي چې جمله خو پوره شوې ده جمله خو پوره شوې ده کنه ها او چې ورسوي وي چې زارعون لخصومت نو د نعمت غیر مترقبه ملاو شو او کده سی ویلې چې لیب کا یزید چې وری جړه چې یزید مفعول جوړ کو نو خامخا به انسان بس په انتظار کوي چیرې د بس مال فاعل ذکر کوي نو هغه نعمت غیر مترقبه په دته نه حاصلېږي لکه پوه شو مې باندې پوه شو نو درې وجې دي چې لیوب کا یزید صحیح دی او لیوب کا یزید غلط دی وفضله ای رجحانه یعنی غورواله د لیوب کا یزید غورواله نحو لیوب کا یزید صغار مبني للمفعول يعني چې لیوب کا دا فعل مجهول واغستل شي مبني للمفعول څه دا وایي على خلاف بخلاف دنه يعني ليبقى يزيد صغارون زبر دې بوګي على خلاف يعني ليبقى يزيد صغارع مبنيا للفاعل چې دا فعل معلوم وغځي شي ناسبا ليزيد چې يزيد لما نسب ورکي او رافعا لصغارون الګه پوه شو مې باندې نو دا ولې غوړواله نو دلته دا خبره نه کړې خو دلته صرف د غوړواله اتري وځي ذکر کړی نمبر 1 کې وجه بتکرر الاسناد چې دلته به تکرر د اسناد راشي یعنی اسناد په پکې دو پیروشي بیان اجمل اولا چې الاول بدا ذکر کړل شي اجمالا ثم فصل تفصيلا او بیا په تفصیل ذکر کړل شي اما تفصيل وظاهر تفصيل غو ظاهر ده واما الاجمال فانه لما قيل چې کله دوی چې ليبقى يزيد چې ودی جو پکاړه چې په یزید باندې د سوق وجړل شي نو علماء پته ولګی دا ان هناك باقيا چې دلته سوق جوړیدونکو څوک ده موجود ده يسند اليه هذا البكاء چې دې جړه نسبت باغته کیږي لان المسند الى المفعول ځکه مسند مفعول لپاره چې نسبت شي مفعول ته لابد له من فاعل محذوف دې لپاره ضروري فاعل محذوف اقيم ومقام چې دا قائم مقام کړی ولا شک او شک نشته چې ان المتکرر اوقد واقوى چې هغه چې کوم متکرر بار بار ذکر کړي چې هغه اوقد او اقوى وان الاجمال ثم التفصيل اوقع في ذهن في النفس او الاول یو اجمالا ذکر کول بیا تفصیلا ذکر کول دا اوقع في النفس وبيقوع او بهم دا دیم او دې چې یزید ته معروف څنګه والی لیب کې یزید هوې نو یزید به فوزده جوړیږي مفعول به جوړیږي او دا فوزده او په یزیدو کې با دا نائب فاعل جوړیږي چې دا عمده ده
وبوقوع نحو يزيد غير فضلة غير فضلة لكونه مستند إليه يزيد غير لكونه ذكر مستند إليه نائب فاعل لا مفعولا كما في خلاف لك بخلاف دلنا او دریم نمبر وبكون معرفة الفاعل او بل چې معرفت فاعل کا حصول نعمت غير مترقبة چې دا په شان د حاصلولو نعمت غیر مترقبه ده لأن اول الكلام غیر مطمئن في ذکره ځکه الاولنی کلام په دې کې نه او تمکون کې په ذکر درېږي یعنی په ذکر د فاعل کې لاسناد الفعل المفعول وتمام الكلام ځکه د فعل نسبت مفعول ته وشو نائب فاعل په اصل کې مفعول کنا اې دې وشو نو پورا خبره پورا شو پای باندې بخلاف ما اذا بنا للفاعل بخلاف دې چې کلمه مبني للفاعل وي ليبقى يزيد دی وي نو فانه مطمع نو ده به تمل په ذکر د فاعل کې اذ لابد للفعل من شيء يسند اليه دغه د فعل لپاره د څه پکارو چې د فعل نسبت هغه فاعل ته وشي هغه پوه شو مې معنی ها نن سبق کې مونږه دا خبره وکړه چې د فعل د مسند د حذف کېدو لپاره به قرینه موجوده وي قرینه بکلا قرینه به سوال وي او سوال بکلا په کلام کې موجود وي لکه دغه ول انسان د موکله په کلام کې موجود نه وي لکه لیوب کې یزید بیا لکه لیوب کې یزید ته وي نو بری کې تا د راځي چې مسند بګه دا حذف غني نو ته شو وکړه چې لیوب کې یزید ضارعون وایا لیوب کې یزید ضارعون وایا نو تا لپاره بدار شي چې لکه فعل فاعل او مفعول به راشي او مسند په کې حذف ونه غني درې وجې دي چې لیوب کې یزید چې انداز سیم یو دا چې لکه اجمالا او تفصیلا به تکرر د اسناد په کې راشي دویم دا چې د یزید په صورت کې با یزید با فضل را نشي او دریم دا چې لکه نعمت غیر مترقبه به حاصل نشي کته یزید وي